دوړو جهانو د سردار مبارک صحابي دی حضرت زید ابن حارثه او دا د دوړو جهانو سردار مبارک په زویوالی باندې نیولی بیا منه راله چې زوی به ورته نه وی نو زید ابن حارثه طایب ته ته په لاره ورسره یو کافر ملګری شو منافق چې څه اندې مزلې وکړه نو هغه ورته ستړي وده کېږي وایي صحیح ده دیم پرېوت هغه هم پرېوت هغه کافر وده نه شو دی وده شو هغه پړې راواغېست د خپې زید ابن حارثه رضی الله عنه له وتړلې ده به راټوپ کړی چې راټوپ یې کړې تړلې دی هغه سره خنجر دی وایي که ربطي ووایي وجنم دی زید ابن حارثه ورته د مال لپاره مې وجنې دا جوړه جامې راته پرېږده او د دې نه علاوه چې څومره دی هغه واله ما مه وجنه هغه ورته ویې نه په بله وجه دې وجنم ستا رسول الله مبارک سره مینه ده او د پاک پیغمبر مبارک تا سره مینه ده او ستاسو پیغمبر زما بدي شي په دې وجه دې وجنم واقعي د رسول الله مبارک مینه زید ابن حارثه سره یې دې مور سره روانو او خلکو هغه قافله لوټ کړه او دې هم ترې واخیسته ریغه وسته او په مکه مکرمه کې وی دا زما غلام دی خرڅ یې کړ او بیا د خدیجې رضی الله عنه خوريي دا زید ابن حارثه واخیسته او حضرت خدیجې رضی الله عنها لی ورکړه چې دا به ستا خدمت کوي چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک خدیجه رضی الله عنها په نکاح واخیسته هغې ورته د الله رسوله ما د خپل غلام تا ته وبخه نو د رسول الله مبارک ورسره ډېره مینه وه نو د ده د قوم کسان پلار به اووت جړل به ورپسې مور به سر شوکه او جړل به نو د قوم کسان یې راغلي و حج له دې صحیح چې صحیح یې که ورته پلار درپسې مري مور درپسې مري ده یو درې اشعار وي دا ورله ورسوي هغوی ته چې پته ولګې د ترې راغې پلار یې راغې او ډېر مال یې راوړ د دواړو جهانو سردار مبارک ته وی تاسو خلکو سره ډېر امداد کوئ زمونږ دا بچی در سره غلام دی مال او دولت هم راوړی چې څومره غواړئ هغه واله خو موږ له خپل بچی راکړه رسول الله مبارک ورته دا خبره ده که بله وي هم دا ده وي دا وړه خبره ده زید ابن حارثه به راوغواړم که تاسو سره زی یو روپۍ هم درنه نه علم ځان سره هم بچی بوځئ او که نه ځي ګورې په زور څوک نه شړم هغوی وی ډېر خوشحاله شو چې کله پلار ویني څنګه به غلامي اختیار کړي ځي به زید ابن حارثه یې راوغوښت رسول الله مبارک سره کېناست وایي زیره دا پیژنې او دا مې پلار دی دا بل مې تره دی